بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التفسير والترجمة بدي مبارك درسنو كي من ده سورة الأنعام آیت نمبر 2 پوری خبر کړیو او په دې اخرنی آیتونو کې د الله سبحانه وتعالى قدرت، علم او طاقت بیانېدو چې الله رب العزت طاقتور ذات دی، عالم دی، علیم دی په هر څه باندې. نو هغه ته پته ده چې کله به عذاب راولي او چاته به ورکوي چاته به نه ورکوي، ځکه چې خبره دقه روانه وه. مشرکینو به مطالبې کولې وي که ته رښتینی نو عذاب دې راشي. اوس په دې 53 نمبر آیت کې الله رب العزت د مشرکانو بے وفایي او د هغوی د فطرت کوږوالی بیانوي چې کله په دوی باندې څه سخته راشي، یره پې راشي، نو بیا الله ته چغې وایي او الله ته منت او زاري کوي او الله سره لوزونه کوي چې یا الله موږ د دې سختې نه وباسه، موږ به ستا بندګي کوو خالص، موږ به ستا شکر ادا کوو. الله وایي بیا داسې ونه کړي. او دا خبره ځای په ځای قرآن کې ذکر شوې او په دې آیت کې صرف مشرکان نه، په ټولو بندګانو باندې الله خپل احسان بیانوي. په دې کې یو دا معنی پرته د ټولو دپاره چې ای بندګانو، څوک دی هغه رب چې کله په تاسو باندې سخته راشي او تاسو ورته چغې وایي او هغه تاسو نه د هغه سختې نه وباسي. هغه یو الله دی، بل څوک نشته. نو احسان د الله په ټولو بندګانو باندې، په ټولو مخلوقاتو باندې. نو چې کوم رب د سختو نه موږ وباسي او په سخته کې زموږ مرسته کوي او په سخته کې موږ یوازې نه پرېږدي، هغه رب بندګي هغه خالص کول پکار دی او د هغه سره وفا کول پکار دی. نو دې آیت کې الله وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل من ينجيكم تو يسوق دي چی نجات در کی تاسو ته من ظلمات البر والبحر د تیرو د وچی او د دریابنا تدعونه تضرعا وخفیا رابلی تاسو آغا پاجزی او پپٹ سرا لئن انجانا من هذه کچر اخلاص کرو آغا منگ لرد دی مصیبتنا لنکونن من الشاکرین نو خامخا شب منگ د شکر کون کنا. سوک دی آغا اللہ تپوس کے چی کلا تاسو پا مصیبتونو کی اخته شی، عذاب دبانی راشی، سخت دبانی راشی، کاغه د وچی سختی، کاغه د لمدی سختی، کله دبانی سیلی را وچلیگی، کله دبانی د اوبو د چپی راشی، کله سیلاب راشی، زلزله راشی، طوفان راشی، نور چی کمی سختی دی هغه دبانی راشی. نو څوک تاسو له بیا نجات درکوي او تاسو هغه ته چغې وایي په عاجزۍ سره او په پټه. بیا دغه ټیم کې ټول لګیا الله ته عاجزي کوي، ټول الله ته فریادونه کوي او دا لوزونه ورسره هم کوي. لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. که الله موږ د دې سختۍ نه راوویستو که نه، نو موږ به د هغه شکرګزار بندګان جوړ شو، د هغه خالص بندګي به کوو. او بیا به یې داسې ونه کړه. قرآن کې په یو ځای کې نه، دوو کې نه، په ډېرو ځایونو کې الله د مشرکانو دا حال ذکر کړی چې کله به دوی باندې سخته راشي به خالص الله ته چغې وایي. او دا هم ګورې د هغوی څه نه څه هوښیارتوب دی. پوره هوښیاران خو نه، ځکه پوره هوښیارانو الله سره شرک نه کول. خو زمونږ د زمانې د مشرکانو نه هغه هوښیار و
لا دا سره زیاتی کې زمونږ د زمانې بعض مشرکان هغه دي چې هغه کلمه هم وایي او ځان ته مسلمانان هم وایي، هغه خو په راحته کې شرک کوي په سخته کې وله ښه زور ورکړي. هر چې د مکې مشرکانو نو هغوی ته دا پته و چې په سخته کې زمونږ یو بوت هم په کار نه راځي، په سخته کې زمونږ یو بابا یو پیر یو ونه یو ګټه هېڅ هم په کار نه راځي، په سخته کې که زمونږ په کار راځي هغه دغه الله دی. نو د دې د لاسه هغوی زمونږ د زمانې د مشرکانو نه غوره وو. نور ډېر کارونه به ویني، لکه دا د بعض کارونه د دې زمانې مشرکان داسې کوي زموږ که ابوجهل وی هغه هم په دوی پورې خاندلی وی چې ظالم زامنو دا کفر خو ما هم نه دی کړی دا کوم چې تاسو کوو، دا فحاشیانې چې کېږي او دا کسانې زوړن کړي او څوک سپېړې ورکوي او چا سره لوړي خلک وایي او چا سره د اوبو تماچې ډکې کړي په خلکو اوبه نولي، چا د لوبو هغه تماچه راغستې پولسانو هغه اواز چې دروځي ګاډي هغه یې نیولي وي په دې تماچې. څه خیال لکه ابوجهل ابولهب راغی دې پورې به نه خاندي؟ هغه چېرته دا کار کړی؟ ښه دا سیند طرف ته چې دغه قبر لی د کعبې درګاه لی د کعبې دغه ورکړی وي، دلته خلک حج له راځي، باقاعده د زمزم اوبه اول ته چې دی جمرات دي شیطانان ویشتی کېږي. د مکې مشرکانو چې کله واورېدو چې ابرهه لګیا دی یو کعبه جوړوي په یمن کې، نو نور څه وس خو یې نه رسېدو، ابرهه خو لوی باچا و، نو یو څو ځوانان ورغلو هلته ورته اودسمات یې پکې وکړو، زموږ خو یې نور وس نه رسي، خو دا د الله دشمن وی رالګي د الله د کور په شان کور جوړوي، دومره غیرت په هغوی کې وګوره سره دي چې مشرکانو. نو د هغه زمانې مشرکان زمونږ د زمانې د مشرکانو نه ډېر غوره وو، ډېر. یو هغوی کې دا ښه صفت په نسبت زمونږ د زمانې د مشرکانو چې په سخته کې به هغوی خالص الله رابر او الله ته به یې منتونه کول او زاریانې به یې کولې چې یا الله بس موږ د دې نه را خلاص کړه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. الله وی مشرکانو ته وی کله چې په تاسو باندې سخته راشي په دریاب کې، نو هغه تاسو چې ورته چغې وایي هغه ټول د نه هېر شي، سوای د الله نه صرف الله راته یادي نور د نه ټول هېر شي. فلما نجاکم إلى البر أعرضتم، او هغه الله چې تاسو ورته چغې وایي چې هغه بیا وچې ته کي بیا دې تاسو مخ واړوئ. دلته هم الله دغه خبره کوي ګوره، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. تو وایه الله بچ کوي تاسو د دغه مصیبت نه او د هر غم نه. ثم انتم تشركون، بیا هم تاسو شرک کوئ، په خپل لوز پاتې نشي. دلته دا فایده چې قل الله ينجيكم منها، الله یوازې تاسو د دغه مصیبت نه لري خلاصوي، دغه نه کوم خلاص کړي، ومن کل کرب، او د هر غم نه الله تاسو خلاصوي. دې کې دا فایده یاده کوي ګوره، د هغه وخته پورې زما او ستا غمونه نشي ختمېدی چې څو پورې الله نه ختم کړي. که ډېر موته په مالدارانو پسې لاړ شو که نه، او که ډېر موته کوشش وکړو چې د خپله تنخوا ډېره کړو او دا ریالونه ډېر راجمع کړو، دا ډالرې ډېرې کړو، جیدادونه والو، ورب الکعبه که دې سره دې غم ختم کړو چې څو پورې در الله نه ختم کړی. او یو غریب به ویني، یو ملنګ، یو فقیر به ویني، د الله سره رابطه مضبوطه، هېڅ غم یې نه، ښه د خوشحالو ژوندي. او یو هغه به ویني چې په دنیا پسې سهار ماښام منډې وي او دنیا ورسره یم د غمونو نه ډک ژوندي دی. که غواړي چې غم دې ختم شي نو غمونه ګورې په پیسو نه ختمېږي، غمونه خانان ملکانان جیدادونه والا نه شي ختمولی، غم چې ختمېږي هغه یو الله رب العزت ختمولی شي. بس د غم دا مسله ده د زړه سره تړلی شوې ده. یوازې دا مسله نه ده چې زه به ډوډۍ خورم، ډوډۍ خو به ته وخورې، خو په زړه کې چې کوم غمونه پراته دي، زړه کې چې کومه پریشانی ده، د ژوند دا بې سکوني ده، دا به څه ختمې. او دا ډوډۍ هم تاته دا وخته پورې نشي میلاوېدی چې څو پورې الله رب العزت نه یې غوښتلي. خبرې مقصد دا دی چې د غمونو نه د وتو لاره هغه د الله سره ده، او هغه لارې هغه موږ ته ښوولي دي.
قرآن کې راته هم ښوولي دي، حدیثونو کې راته د پیغمبر په جواب بیان کړي. په مشکل موته کې دی چې موږ هغه لارې لټو د غمونو د ختمولو لپاره چې دا خو پرېږده چې هغه لارې د کار نه دي. هغه بعض لارو کې د الله سره دشمني ده، لکه اوس یو سړی غمونه ختموي په دې چې زه پیسې ډېرې جمع کړم، دا هم خلک وایي د غمونو د ختمولو یو لاره ده. اوس غم ختمول غواړي په پیسې سره، اگر که دا پیسه په حرامه لار وګټلی شي نو ګوره غم ختموي په دې چې الله ناراضه کي. اوس تاسو ووایئ، تاسو یقیني ووایئ چې دا غم به ختم شي، یعنی غم ختموم په دې چې الله ناراضه کم، دا غم به څنګه ختمیږي؟ ما پوهه کوي په دې. یو سړی غم ختموي سندرې اوري، یعنی غم ختموم په دې چې د الله سره دشمني کوم. یو سړی غم ختموي د چرس و سګرټس کې، هیروینس کې، نشې کوي، تماشې کوي، په دې به غمونه ختم شي؟ غم راوسته ختمول دا د یو الله په لاس کې. نو چې ته د الله سره دشمني کوې او بیا چې غواړې دا چې ستا غم ختم کړي. او لکه د مشرق او مغرب خبره، یو په مشرق کې خبره ده، بله په مغرب کې خبره ده. غواړم دا چې غم مې ختم شي. پس هغه څوک چې غم ختمونکی دی د هغه سره په دشمنۍ کولو باندې عجیبه منطق دی. غم ختمې هغه الله سره رابطه وکړه، او کومې لارې چې درته ښوولي دي د غم د ختمولو لپاره هغه عملي کړه، غم به دله ختم کړي. غمونه په پیسو، په بچو، په ښځو، په جیدادونو ګوره نه ختمېږي. یعنې راشه ما سره چې زه درته وښیم چې داسې مالداره چې سړی د هغوی مال ته حیران شي او د هغوی ژوند د غمونو، د سوچونو، فکرونو نه ډک دی. دا غلطه خبره ده که د چا ذهن کې پرته چې په پیسو سره غمونه ختمېږي. پیسو سره غمونه ډېرېږي، کمیږي نه. نو کوشش دا کوئ چې هغه رب راضي کوي، کم رب چې غمونه ختموي، او د هغه په لاس کې دی غمونه ختمول. اوس یو سړي زړه پریشانه دی، زړه کې غم دی، هم دی، سوچ دی، فکر. زړه سره ته څه کوې؟ په دې زړه خو یو الله قادر دی چې هغه دله هر څه برابر کړي. نو بیا د هغه سره رابطه مضبوطه کړه. دلته الله اشاره ورکړه دغه خبرې ته چې صرف هم د دغه مصیبت نه خلاصومه، ومن کل کرب، د هر غم نه م راوباسمه. بې وفایي د دوی د دې نه بعد بیا تاسو ما سره شرک شروع کړي. او دلته دا فایده دا د مشرکانو بې وفایي ده. مسلمانانو کې هم داسې شته چې هغوی داسې بې وفایانې کوي. لکه سخته پرې راله، دی به جامت غټ کړي، لیدلي دي که نه دي؟ تسبیح به ورسره لاس کړي، په ټي وي باندې به کپړه راواچي، تهجد به شروع کړي، نفلي روجې به شروع کړي. هغه سخته تې الله لرې کړه، بیا راواپس شو هغه زوړ ژوند. زه د بعضو خلکو د عقل ته حیران شم. ته به وایي چې لکه دی لګیا دی، دی وایي چې زه الله دوکه کوم. کله چې تا دا جامت غټ کو که نه، په هغه ټیم کې الله ته پته وده چې دا جامت غټ کړی دی، دی زما سره څه محبت نه دی، خو دا سخته ختمول غواړي. نو هغه الله له به ته څنګه دوکه ورکړي؟ دوکه خو ته ماله به راکړي، بل له به یې ورکړي چې څوک په غیب نه دی پوه، هغه له به دوکه ورکړي که نو الله له ته څنګه دوکه ورکړې؟ الله سره نیغ اوسه، نیغ مخلص اوسه د الله سره. شرطونه مرطونه د الله سره مه تړه، او مه دا وایه که سخته الله لرې کړه زه به بندګي کوم. نه، که سخته یې لرې کړه او که لرې نه کړه موږ به یې بندګي کوو. یعنې موږ به د الله بندګي هله کوو چې کله راله مسلې حل کړي. مسلې نه حل کولو کې به د الله حکمت وي، موږ یې بیا هم بندګان یو، موږ به یې بندګي کوو. که موږ غریبانان یو، که موږ بیماران یو، که د دنیا هر قسم مصیبت په موږ راشي، موږ د الله بندګان یو. موږ چې دا کلمه ویلې ده که نه، لا اله الا الله، او اقرار هم د دې کړی دی، دا موږ په دې نه دی کړی چې هغه وخته پورې چې څو پورې زما حالات برابري. دا چا ویلي دي ورسره؟ موږ خو ویلي چې یا الله زه ستا بنده یم. نو بنده څه به کوي؟ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. الله وایي چې بندې، نو ای بنده بندګي زما کوه د مرګه پورې. اوس که په دې کې په تا باندې راحت راله، که په تا سخته راله، که هر قسمه حال راغی، ته به د الله بندګي. بل دا حالات به بدلیږي را بدلیږي چې زموږ د بندګۍ خو هم پته ولګي که نه. یو سړی همیشه په نعمتونو کې پروت دی، اوس دا پته نه لګي چې دی په سخته کې څه کوي. الله ته خو پته ده، خو ایمان یې موږ ته نه دی راښکاره شوی. څوک یې پېژني نور حقیقت؟ نه.
خو د ده به هله حقیقت معلوم شي چې څه وشي چې په ده حالات بدل شي. نو د غمونو ختمولو لار هغه دا ده چې موږ الله ته واپسي وکړو. بل دا چې الله سره به دا قسمه بې وفایانې نه کوئ. بندگی د الله دا په سخته کې په راحته کې. او هغه حدیث د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویلي تعرف الى الله فی الرخاء، الله په راحته کې پیژنه، په سخته کې به تا پیژني. په راحته کې پیژنه، په سخته کې به دې پیژني. صرف د سختو دا بندګیانې مه کوئ چې په موږ سخت راشي موږ به الله ته واپس کېږو. زموږ خو خلکو بې شماره راځي، او بس کار داسې ده او سخته ده او بیماري ده او ده. په دې ټایم کې موږ ټولو ته الله را یاد شي چې برابري بیا ورته نه مونځ یادي، نه الله یادي، نه بندګي یادي. نو بیا ګیلې مه کوه د الله نه، ځکه چې تا هېر کړی او په راحته کې، ته هېر کړی په سخته کې. ته یاد ساته، تا نه هېرئ. یونس علیه السلام په راحته کې یاد ساتلی و که نه؟ په سخته کې الله هېر کړو؟ نه، الله د هغه سختې نه راویستو. ولې؟ ځکه چې هغه په راحته کې الله یاد کړی و. سورة یونس کې الله او په نورو ځایونو کې هم دا ګیله الله کړې ده. الله وی د انسان باندې چې سخت راشي موږ ته چغې وایي. یو ځای کې خو الله وی فذو دعاء عریض، وی پلنې پلنې دعاګانې بیا غواړي. پلنې پلنې، عریض پلنو ته وایي. پلنې پلنې دعاګانې او جړاګانې او ټوپۍ او تسبیح او مونځونه او زکاتونه. الله وی چې کله دې دغه سخته لرې کړم مره کأن لم یدعونها الی ضر مسه، دا مخ رانه داسې واړئ لکه د سره چې ده ماته چېرته چغه نه یې وهلي. د سره چې ده ماته چېرته ویلې نه چې په ما سخته راغلې، داسې رانه مخ واړئ. نو مشرکانو کې خو دا بې وفایده ده، خو په دې مسلمانانو کې هم داسې شتي چې هغوی د الله بندګیانې په سختو پورې خاص کړي دي. ښه بعضو په روژه پورې خاص کړي دي. دا بل قسم خلک دي چې د الله بندګي به صرف کله روژه کې. بعضو د حج د میاشتې د اولنۍ لس ورځې خاص کړي دي. یعنې موږ د الله بندګان یو، روژه او غیر روژه کې، په سخته او په راحته کې. خلاصه دقه قل هو القادر، ته ووایه اگه الله قادر دی على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، پدې چې راولیږي په تاسو عذاب د بر طرف ستاسو نه. و دې ځکه الله وایي چې که تاسو د وعدې یېروئ کومې چې ما سره کوئ، وعده دوی څه کړې وه؟ بندگی به خالص تا کو، شکر به ادا کو. الله وایي که دا وعدې تاسو ماتوئ او ستاسو دا خیالي چې یاره موږ خو د سختې نه بچ شو، نو ولې الله په تاسو باندې د اسمان نه عذاب نشي راوستی؟ دې کور کې دننه به دې تباه کړي. عذابونه صرف په دریابونو کې خو نه دي، عذابونه صرف په سفرونو کې خو نه دي، دې کور کې دننه د دې بچو په دې منځ کې به دې الله تباه کړي. نو یا الله قادر دی چې عذاب راولي په تاسو د بره طرف نه. دې ګورې زموږ ټولو دپاره خبره ده. ګورې د آیت په توجه سره واورئ. الله قادر دی چې په موږ باندې عذاب راولي د بره طرف. او من تحت ارجلکم، یا د لاندې د خپو ستاسو نه. او یلبسکم شیعا، یا ګډوډ کي تاسو مختلفې ډلې. ويذيقكم بعضكم بأس بعض، او وسکی باستاسونا باستاسو ته جنگ د نورو. درې قسم عذابونه دلته ذکر شوي دي. عذاب د برې نه، عذاب د لاندې نه، په ډلو کې تقسیمېدل، په یو بل مسلط کېدل. الله په دې قادر دی. او حدیث کی دیسی راځي او روایت کی امام احمد راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر جمعات ته ورننوتو، 2 رکعته لمونځ یې وکړو، صحابه کرامو ورسره وکړو. سعد بن ابي وقاص روایت دی. نو فناجا ربه طویلا، د الله سره لګیا او د دعاګانې غوښتې، جرګې و د الله سره. بیا د هغې نه بعد موږ ته وایي چې سألت ربي 3، ما د خپل رب نه 3 خبرې وغوښتې. یو مې ته دا غوښته چې یا الله زما امت
په یو ځای مه غرق کوه. یو تی دا وغوښت نو وی الله فاعطانیها، نو الله زما دا خبره ومنله. دویم می دا سوال وکړو الله یهلک امتی بالسنه، چې الله زما امت په قحسالۍ سره مه ختموه، په دې سره مه هلاک کوه. فاعطانیها، نو دی راله راکړه چې صحیح د دې څه به نه کوم. ستا امت الله ورته وایي ستا امت به زه په یو ځای په عذاب سره نه ختموم. که چېرته عذابونه راشي هغه به په بعضو ځایونو کې خو څنګه چې الله پخواني امتونه ختم کړي دي داسې به یې نه ختموم. درېیم مې ته دا وغوښتو چې الله یجعل بأسهم بینهم، چې په خپل منځ کې اختلافات مه پیدا کوه، چې یو بل سره جنګونه نه کوي، یو بل سره اختلاف نه وي. فمنعنیها، نو دی رانه منع کړه، دی راله ونه منله چې نه دا خو به کېږي، دا کار به کېږي. یو روایت کې داسې راځي چې ما تې دا وغوښته چې غیر خلق په دوی مه مسلط کوو چې دوی ټول په یو ځای هلاک کړي، نو دی راله مو ومنله. وی بیا تې ما سوال وکړو چې زما دا امت په خپل منځ کې په یو بل سره په جګړو کې ما اخته کوه، نو دی رانه منع کړه چې نه دا به کېږي. او یو حدیث کې داسې راځي امام بخاري راوړی جابر رضی الله عنه کله چې دا آیت نازل شو نو رسول صلی الله علیه وسلم دا آیت وی قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، الله په دې قادر دی چې په تاسو عذاب د بره نه راولي. نو هغه وی اعوذ بوجهک، یا الله ستا په مخ سره پناه نیسم د دغه عذاب نه. او من تحت ارجلکم، وی رسول صلی الله علیه وسلم اعوذ بوجهک. او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا اهون، دا پکې اسانه ده چې په یو ځای الله د اسمان نه عذاب راولي او ختمېږي، یا د خپو لاندې عذاب، خپو لاندې عذاب یعنې دا ځمکه پې وخوځي او ختمېږي، ځمکه وچاودي او په دې کې ټول ډوب کړي، او یا په تاسو دغه بل عذاب راولي. او سبحان الله یعنی الله دې ته عذاب ویلی دی چې تاسو خپلو کې یو بل سره ونښلئ، یو بل سره جنگ جګړې کوي، یو بل سره اختلافات، او بعضو اختلافات رحمت دی، اختلاف عذاب دی. یو خو هغه اختلاف دی چې د علماو په منځ کې راغلی په بعضو مسایلو کې فقهي اختلاف هغې ته وایي، دا راتلی شي د دلیل د لاسه. او غټه خبره دا چې د انسانانو عقلونه ټول یو شان نه دي او د علماو علمونه ټول یو شان نه دي، نو هغه راتلی شي. موږ به کوشش دا کوو چې هغه اختلاف کې قرآن کې راته الله طریقه ښولې سورة النساء کې وایي که تاسو په یو مسله کې وران شئ اختلاف هم راشي وفردوه الى الله والرسول، دا خبره د الله کتاب او د پیغمبر حدیثونو ته واپس کړي، خبره ختمه شو. خو نور اختلافات چې عصبیت ته رسي، دشمنۍ ته رسي، دا عذاب دی. که هغه اختلافات د مذهب په نوم دي، که هغه اختلافات د پارټۍ په نوم دي، که هغه اختلافات د قوم پرستۍ په بنیاد دي، که هغه اختلافات د وطن پرستۍ په بنیاد دي، مسلمانان به د یو بل سره دا اختلافات نه لري، په ډلو ډلو کې به نه تقسیمیږي. او چې کله دوی تقسیم شو پوه شي د الله په عذاب کې اخته شوي دي. دلته الله وایي که نه چې زه دا عذاب هم راوستی شم چې په یو بل کې اخته شي. او ولې د وړوکي عذاب دی؟ ولې لوی عذاب دی؟ بارک الله فیک. یعنی دشمن ستا ته هېڅ ضرورت نشته چې هغه وخوځي، یو بل موږ په خپلو ختمو. اوس مسلمانان په یو بل لګیا دي، هغه کافر دی، هغه مرتد دی، هغه دا دی، هغه فاسق دی، هغه ماته دا، هغه ځمکه ونیو، هغه پټی ونیو، هغه لرګی ونیو، او هغه دا وکړو دغه یې وکړو، دا یو بل باندې مسلط شوي دي. دشمن ته څه ضرورت دی چې ما ورته مړه کړي؟ موږ خپلو کې لګیا یو که دا کار به بل چاته حواله کړي، هغه به لګیا. بیا پوښتن حقیقت دا یاد کړئ، پوښتن په دې خبره راوچتول
چې خپل خلک مړه کو دوی ته نقصان ورسو دا د ټولو نه آسان کار دی دا نور قومونه به راسره بیا هم لږ چیړو کي په دې باندې خفه نه شي دا حقیقت دی دا نور قومونه به درسره بیا هم لږ چیړو کي چې څنګه زه دا فساد وکړم دا خو زما قوم دی زموږ خلک دي مسلمانان دي خو په دې پښتنو کې په اسانه دا کیسې کېږي نو دا عذاب دی د الله له طرف نه چې کله خلک په ډلو کې تقسیم شي که هغه دیني رنګ وله ورکې که سیاسي رنګ وله ورکې او که هر رنګ وله ورکې دا شان د مسلمانانو نه دی مسلمانان به په اتفاق ژوند تېروي او د قومه پورې خبر هم نه ده چې پښتانه مسلمانان یادو عرب عجم پنجابی پښتن پارسیوان که انډیا مسلمان دی که د بنګلادیش دی که د امریکې دی او که د هر ځای دی طریقه د ژوند د تېرولو هغه دا ده الله په قرآن کې دا طریقه ذکر کړې واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا رسۍ د الله یعنی دین د الله مضبوط راونیسئ او په ډلو کې به نه تقسیمېږي دا طریقه ده بیا په دې کې صرف خبره قومه پورې نه ده نو دا عذاب دی چې الله په ډلو کې دا خلک تقسیم کړي او حدیث کې دا راځي امام ابن ماجه راوړی دی چې ستفترق هذه الامه على 73 فرقه په دې امت کې به 83 فرقې پیدا کېږي كلها في النار الا واحده دا 2 به ټولې جهنم ته ځي یو به جنت ته ځي صحابه کرامو یا رسول الله کومه یو ده دغه صحابه کرامو د هوښیارتوب ته وګوره دا تپوس یې ونه کړو چې دا 2 څوک دي یعنې موږ کله غم د سره والو او چې سړی راشي تپوس وکړي هسې مولوي صاحب چې دا جهنمیانې ډلې به کومې وي ته دا تپوس وکړه چې جنتۍ ډله کومه یوه ده نو تا ته پته ولګي چې ته کوم وکړې په خپله به ته پته ولګي او تاسو سره زه 2 شماروم او دغه او داسې او دغه خبره څومره اوږده شو لنډه رسول الله وسلم ورته ووایي هغه ډله چې زما په طریقې او زما د صحابه کرامو په لار روانې خبره ختمه شوه دا ډله جنتیان دي نو د امت کې به اختلافات پیدا کېږي فرقې به راځي دا خو د رسول الله وسلم خبره ده خو دا فرقې رحمت نه دی دا عذاب دی امت ډلې ډلې شو امت ټوټې ټوټې شو ولې کافران په موږ باندې زورور شو ولې موږ کمزوري شو د هغې یو وجه دا ده او الله سورت الانفال کې دا خبره ذکر کړې ده چې ای ایمان والو یو شی یا سورت التوبه کې الله ای ایمان والو یو شی کله چې دشمن سره ملاقات وشي ستاسو او صبر کوئ او ډلې ډلې کېږئ مه یعنې ختمه به شي دبدبه ستاسو فتذهب ریحکم ستاسو دبدبه او رعب به د دشمن په زړه کې ختم شي دا دبدبه چې زموږ ختمه شوې ده د هغې وجه دا ده څه وجه ده موږ ټول ډلې ډلې وو او ډلې ډلې د ملکونو په سطحه خو پرېږده یعنې د علاقې په سطحه د قوم په سطحه موږ ډلې ډلې یو ما لا د ملک خبره کړې هم نه ده ته د کلي او د علاقې په سطحه راجمع شي موږ به لا بیا ووایو چې راجمع شوي پاتې لا د ملک په سطح را جمع کول نو دا د مسلمانانو نن سبا لویه کمزورتیا ده چې دوی ټول ډلو ډلو کې تقسیم شوي دي ټول د یو بل سره دشمنیانې کوي الا من رحمه ربي مګر هغه څوک چې الله پرې رحم وکړي انظر کیف نصرف الآیات وګوره څنګه بیانو موږ آیتونه لعلهم یفقهون د دې دپاره چې پوهه شي دوی په هرې طریقې سره الله خبره بیان کړې وکذب به قومک او دروغجن ګڼي دې لره قوم ستا وهو الحق او حال دا چې دا حق دی یعنې مخکې الله وایي چې آیتونه زه واضحه بیانو چې دوی پوه شي نو آیتونه د قرآن او حالانکه وی قوم ستا دی قرآن ته دروغجن وی الله ورته آیتونه بیانوي قرآن ورته بیانوي چې دا خلک څه شي پوه شي لعلهم یفقهون الله وی وکذب به قوم او قوم ستا دغه آیتونو ته دروغ وی وهو الحق حالانکه دغه قرآن دغه آیتونه څه دي حق دي
قل لست عليكم بوكيل توایا نیم زبتا سبان دی زموار خبر اوسر بدل زی ختمک لکه څنګه چې سورة الكهف کی دی وقل الحق من ربكم توایا پیغمبر چې حق دې کوم چې الله تعالی طرف نه راغلی دی فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر کڅوک ایمان راوړ غواړي راځي وړي کڅوک کافر کېده غواړي کافر دي شي زه پتا زموار خو نه د نبی د رسول د پیغمبر کار هغه پیغام را رسول دی فقط ابیا څه زمونږ ټیکدار نه دی څه ذمہوار نه دی چې تور او ټوپک به د خلکو په سر باندې ږدي چې هله شا به مسلمان شه او که مسلمان نه شو نو الله به د پیغمبر رانیسي نه د پیغمبر کار هغه دي څه چې ورته الله ویلي هغه حساب کتاب به الله د خلکو سره کوي او دغه د علماو نن سبا ذمہواري ده د علم کار خبره بیانول دي په دې باندې به زړه نه دغه کې چېرې چا ونه منله او اثر یې ونه چا ومنله چا ونه منله دا به سره الله ګوري عالم به خپله ذمہواري پوره کوي خپل کار به کوي اگر که د سره یو ملګری یو اگر که د سره سره ملګری نه په دې ته څه دلیل معلوم دی اگر که د سره څه ملګری هم نه بارک الله فیک رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قیامت په ورځ به بعض پیغمبران داسې راشي چې یو ملګری به ورسره هم نه ټول امت کې به چا هم خبره نه منلي بعض به راشي هغه سره به 2 کسان دي بعض سره به 10 کسان دي نو پیغمبران دي حالانکه د الله تر طرف نه راغلي دي په ژبه کې به اثر نه و علم ورسره مو اثر به کې مو مخوريز مو زورور مو قدرمن مو صبر والم سره دي چا ولا خبره نه منلي هیڅ خبره نه نو په دې به طبیعت نه خرابې او لا علم خو بیا هم یو علاقې ته لېږي امت ته لېږي قوم ته لېږي بعض په کور کې دننه نه امیده شي یعنې خپلو بچو ته 2-3 پیرې ووایي چې یاره دا کار مه کوه غلط دی نه مني بس قصه ختم نه مني نه مني حالانکې دا د بچي دي ته به د مرګه پورې دوی خیرخواهي کوې او لا مزه دا وکړي چې سړي ته ووایي چې ښځه مې خبره نه مني بس ما وی پرېښودې د ازاده ګرځي دعوت کار به جاري ساتي او هېڅ پته نه لګي هېڅ پته نه لګي چې په کومه خبره او کله الله چاته هدایت نصیب کړي او موږ ته خو به کوشش کوو محنت به کوو زموږ کار دی خلک قرآن او حدیث ته رابلل شړل نه کوشش دا کوئ ما تاسو ته مخکې م ویلي د دعوت ته کار کوي خفه کېږئ مه خو ما دا جذبه نه ده لیدلې په ملګرو کې او په تاسو کې هم نه ده لیدلې یعنې موږ تیاره غواړو درس ته به زه راشم ما به ډډه لګولي ټیټ کیسي به ما ته لګېدلی زه به اور مې ولاړ شم بیا به زما نه وي هېر شي کیسه ختم د ځان نه داعیان جوړ کوي یعنې یو کس ځان سره راوله او ځکه دا ګوره د تسلسل ته ګوره تا یو کس راوستو اجر ستا سټارټ شو هغه بل راوستو هغه بل راوستو د هغه د لاسه کور ته هدایت شو د هغه د لاسه کوړمې ته وشو او د هغه د لاسه کلي ته وشو او سلسله روانه ده دا ته یو کس راوستی و نو موږ چې بهر ته راوځو دا بس د ځان نه بهر ازمري جوړ کړي یاره دا نه دي دا بدعتیان او دا نه دي دا فاسقان او دا ته د خپل انډیوال ته نصیحت کې د هغه خوا کې چې سرکټ پروت دی اترې چې ته ویلي چې راځه درس له ځو راځه قرآن او حدیث و نه هغه خو دغه دی چې هغه خو دا نه دي دا بدعتیان بیا به دغه طرف ته راشي هسې وایي شور شغرب مه کوه دا چې ډېر ګړلیږي دی ورېږي نه دا چې ډېرې چغې وي او بدعتیان کته او بدعتیان و تا څه کار کړی دی تا کوشش کړی چې دا بدعتیان راولي دې درس له تا کوشش کړی چې دې بدعتیانو ته ته په څه طریقه پیغام د قرآن او د حدیث ورسې نه هغه خو دا دی چې بیا نه او هغه او داسې او دغه او زموږ خو ځان له چې دی کارونه مې او خوب مې او هسپتال ته ځو او ملګري دي او د ده دا مسلې دي بیا به لږ سبا شروع کړي دا دی دا بدعتیان بعض ملګري راولګي ما یو پیر یو مجلس کې زه ناست وم هغه مجلس کې د اول سر نه د اخره پورې یو موضوع روانه وه تقریبا 5 ساعت 60 منټه
او دغه تبلیغان رونه یادول دا کم چې د بعضو بدعاتو کې اخته دي او زه ورته رونه وایم چې کافران نه دي خو بعضو ځایونو کې خطا شوي دي نو هغه مروجه تبلیغ والا یادول دي خو زم تبلیغ یم هر هغه سړی چې دین بیانوي هغه تبلیغ یم نو بس دا کته او دا بر او دا کته او دا اولیګیا به دغه باندې چې خبره ختمې ما ختمې ما تاسو کړي دین دپاره ته ما چېرته تللی دی ریته چا ترې بیان کړی څوک دې راوستی دی جومات ته څوک دې راوستی دی مدرسې ته څوک دې جامعې ته بس الله دې عفو کوي موږ ته خو لکه دا محنت وکړه کوشش وکړه یو سړی په غلطه دی او کوشش کوي او ته د سهار نه ماښام پورې چېږه وایي زه قرآن او حدیث منم تا څه کوشش کړی قرآن او حدیث دپاره او الحمدلله ګورې زه حق کې د ملګرو م لحاظ نه کوم څوک وایي دا وګوره چې سړی په غلط یا په غلط وي زه یو ورځ جومات نه راووتم او دغه کسانو ملګرو کې یو کس ولاړو دی وروڼو کې دا کوم چې تبلیغیان دي مروجه تبلیغ کوي او په خطا دي غلطیانې پکې ډېرې دي ما ته خوشبو او عطر ولګو ته به راشي او لازم به راشي بیان له زمونږ هلته بیان راغلی دی او داسې او جومات راغلی زه پېژندم نه یو سره خوا کې چې د بل کس ولاړو هغه پوه کړو چې لکه دا به مونږ ته وابیان وو ما ته نمبر ومغسته ومایي زه به درځم خو بیا زما موبایل نه اوچتو خو صرف دې کوشش ته وګوره صحیح ده علم نشتی بیانونو کې ډېرې خبرې کمزوري کوي عقیده پکې ډېر حده پورې ګډه وډه ده ډېرې مسلې غلطې دي خو او د هغې بنیادي وجې سره دا مسلې چې هغه غلطې دي علم نشتی یعنې کوشش غریبانان کوي محبت شتی د دین سره مسله څه ده علم نشتی دغه خبرې سیټ ته کېده خو هسې دې محنت ته وګوره چې خوشبو اغستې دی جومات دروازې کې ولاړه خلکو ته عطر لګي ته راشه ته نن راشه نن پروګرام دی ته نن راشه بیان لته تاسو کې چا داسې کړي چې ولاړ نن جومات ته راشه نن زموږ درس دی نن به قرآن ویلی کېږي نن سیرت دی نن هسې چغې چغارې مزه نه کوي چې څو پورې سړي کار نه یې کړی نو د ځان نه داعیان جوړ کړي د ځان نه څه جوړ کړي داعیان کوشش کوي چې یو کس ته الله هدایت ورکړي دا تاله د سرو اوښانو نه غوره دا خبره چا کړې دا رسول صلی الله علیه وسلم کړې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې نو یو کس راول او سلسله به جاري شي نو پیغمبر ته الله وایي چې ته ووایي چې زه په تاسو ذمهوار نه یم لکل نبأ مستقر د هر خبر دپاره وخت مقرر دی وسوف تعلمون او زر ده چې تاسو به پوه شئ د هرې خبرې دپاره وخت مقرر دی معنی ده چې د هرې فیصلې د واقع کېدو وخت را روان دی پته به ولګي فیصله خو به کېږي که نه لازم به کېږي وسوف تعلمون تاسو ته پته ولګي خو دا ده چې لکل نبأ مستقر فیصله به کېږي خو د هرې فیصلې خپل مقرر وخت دی لکه څنګه چې قرآن الله په بل ځای کې الله وایي قرآن په بل ځای کې ولتعلمن نبأه بعد حین او د دې قرآن حقیقت او د دې پیغمبر حقیقت او د دې قیامت او د آخرت د دې به راته پته ولګي خو څه وخت بعد هغه څه وخت بعد هغه نیټه ده او لکل اجل کتاب الله برځي کوي د هرې نیټې دپاره لیکل دي مقرر هغه مقرر لیکل چې پوره شي نیټه پوره شو وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا او کله چې ته وینې هغه کسان چې باس کوي په آیتونو زمن کې باس کوي په باطله یخوضون خوض ننوځي پکې پالتو خبرې کوي د الله د آیتونو په باره کې ځکه چې لږ ساعت مخکې د ګورې آیت کې څه وایي وکذبوا به قومک ستا قوم د آیتونو ته څه وایي دروغ وایي نو هغوی چې به کله په خپلو مجالسو کې کېناستو نو د الله په آیتونو پورې به ټوغې کولې
باس به کو د یو بل سره خنداګانې به یې ترې جوړې کړې. نو الله پیغمبر ته یو ادب ښیي او مقصد پکې امت ته خبر ورکول دي چې کله ته وینې داسې کسان چې د الله په آیتونو پورې مسخرې کوي، د الله په آیتونو پورې ټوغې کوي، فاعرض عنهم، نو مخ واړوه د هغوی نه. دوی سره په دې مجلس کې نه شریک کېږي، نه به کښېنې د هغوی سره. زمونږ دپاره ادب دی او دا قاعده یاده کړه، هر ځي کې هر څوک، هر ځي کې هر څوک، هر ځي کې هر ځای راغی، هر څوک که هغه نږدې نه نږدې خپل یو ملګری او یاري، دا پکې مراد هر ځي کې او هر څوک چې د الله د دین خلاف ورزي کوي، د الله په دین پورې خاندي، مسخرې کوي، ټوغې کوي، په هغه مجالسو کې به نه کښېنئ. او سورت النساء کې الله دا خبره ذکر کړې ده، وایي که کښېناستئ انکم اذا مثلهم، تاسو هم بیا د دوی په شان شوئ. لکه اوس یو مجلس کې د الله په دین پورې ټوغې کېږي او ما او تا غلي ناست یو، څه مطلب دی؟ ملګري یو که نه، غلي کښېناسته نښه د دې نه ده. یعنې که زما نور اوس نه رسېدی، یو سړی زه کمزوری یم، دا اوس خو مې رسي که نه چې د الله د رضا دپاره دې مجلس نه پاسم، که نه دا اوس هم نه رسي، دا خو رسي که نه. نو چې مجلس ته هم پرې نه ښودو، رد هم په هغوی نه کې، ورسره غلی ناستې ډډه دې لګولې ده، بیا خو شریک شوې. کوم ځای کې چې مسخري کېږي د الله په دین پورې، هغه مجالسو کې به نه کښېنئ. او دا فایده یې ده کوي، دا انټرنیټ چې په دې باندې څوک لګوي، په دین پورې مسخرې کوي او ټوغې کوي، دا هم یو مجلس دی، دې ته حاضرېدل، د دې کتل، د دې لیدل، دا هم ناروا دي، الا چې جواب یې ورکړې یا د ده دا خبرې نوټ کې او بیا پرې رد کول غواړي، بیا صحیح ده. نو دغه شان دا فایده مخې ته راغله، کوم ځای کې چې د ګناه کارونه کېږي هلته به نه حاضرېږي، دا مطلب شو. په دې سوشل میډیا باندې قومونه کوم ځای ته ورسېدو او موږ څه شو؟ موږ چېرته ورسېدو؟ بارک الله فیک، دی جواب دی. قومونه بره لاړو او موږ لږ ډېر تللي یو کته رالو. زه حیران شم کله د پښتنو دا حال چې وګورم، والله یعنې بله ورځ کرکټ د افغانستان او د پاکستانو، ما پرون موږ په یو مجلس کې ناست وو، ماسخوتن ځي کې یو ملګري پروګرام کړی، هلته موږ ناست وو، بیا خبرې ترې شوې. ما ورته ویل ګوره هسې یوه خبرې ته مې خیال دی، وایي څه؟ ما دې افغانستان کې د پارسیوانان هم شتي، وګوره هغوی دا قسمه قصې نه کوي، او ما په دې پاکستان کې د پنجابیان او دا خلک کوم شي، خو هغوی دا قصې نه کوي. دا کارونه ټول د دې ټیکه پښتنو اخیستې ده، کنځلې، د یو بل خور مور یادول، او را مخامخ شه، او هغه یو را مخامخ شه، هغه به مشرق دی، بل ورته را مخامخ شه به مغرب دی. پته به دې ولګي که د مور پۍ دې څکلي، راوځه او ستا مور او ستا بل قوم چېرته دی دا کیسې کوي. دا پنجابیان خو پاکستان کې هم دي، دا پنجابیان په انډیا کې هم دي، چېرته یو بل پسې دا کیسې کړي دي. سره دی چې مذهب به هم بدلي، هلته به هندوان یې اکثر. دا پارسیوانان دی خو هم دي، دا په ایران کې هم دي، په یو بل پسې د هغوی دا کیسې کړي دي. خو دا د پښتن کار دی، بس ځان ته موبایل کېږدي او شروع به وکړي، او هغه پښتانه دي چې هغه به موبایل کېږدي، دې پښتنو بر الله بندګانو کم طرف ته موږ روان یو، کم طرف ته موږ روان یو. او یعنې خیرخواهۍ والا به پکې ډېر کم پیدا کړي. مشران یادوم، خیرخواهۍ والا مشران چې هغه د کشرانو لاس ونیسي چې نه داسې به نه کړي، نه ورځه پې ووایي، دا مخې ته خو زما رور دی، دا ته چې ما ته یې ورځه پې، دا خو زما خور ده، دا زما مور ده، دا زما بچی دی، دا زما قام دی، زما نسب دی،
زمان خلق دي، زمان مسلمانان دي، زمان کلمې والا دي. یو سو باړی او بال به موږ دومره زورور شو چې رور منځ کې دغه راولي. د انګریزانو هم لوبې کوي، ښه په مینه محبت یو بل سره لګي. دا نور قومونه هم کوي، خو دا صرف د پښتنو کیسه ده. نه دا د قوم څه ښه صفت نه بیانوم زه، ښه صفت دی، بد صفت دی چې موږ اوسه پورې په دې پوه نه شو چې لوبه خلک د څه دپاره کوي. یعنې ما ته کله ناکله دا نور قومونو والا داسې ویډیو راشي مخې ته، یاره پټانانو دا وکړو، پښتنو دا وکړو، زه په هغه ځای کې سر ټیټ کړم، حالانکې هغه راته ګوري نه، خفه شه. او په خپل قوم ورب الکعبه چې له زړه نه مین یم، ځکه ورته دا نصیحتونه کو. قوم چې زه وایم زه پښتانه یادوم، لکه هغه دې خوا دي او که هغه خوا دي. موږ ټول ناول مسلمانان یو، بیا الحمدلله پښتانه یو. نو زموږ په منځ کې پکار دا دی چې پړی د رښتې هغه ښه مضبوطي، چې موږ د الله په دین را جمع شوي یو، بیا دا چې قوم هم یو دی، علاقه یو ده، نږدې یو بل ته. نه موږ په کته راوایم. زموږ سوشل میډیا یعنې که په چا مینې داسې ورته وایه د پښتنو د سوشل میډیا نه د الله ساته، بس کنځلې فحاشي د خبرو. کور کې ولا ښځه خبره نه مني، داسې به کي کور کې ولا ښځه خبره نه اوري، بچي ولا نه اوري، هغه په سوشل میډیا باندې زموږ هیرو وي. هغه موږ ته نصیحتونه کوي او هغه خبرې کوي، او غریب نه د دین نه خبري، نه د دنیا نه خبري، نه ولا د خبرې چل ورځي، نه او وروره یار نیټ اچولی دی په موبایل کې ورته پروت دی. کله چې په نیټ باندې بدی ردي، کنځلې کېږي، جګړې کېږي، فحاشي کېږي، ډمتوب کېږي، دا یو مجلس دی، دې ته به نه حاضرېږي. ما خبره دا کوله، پوه شوی به که نه؟ دې ته حاضرېدل لکه ته چې دې کسانو سره مجلس کې ناست یو شی نه دی، او ته ورته ګورې غلی ناستې، راځي په دې خبرو که نه، راځي ته په دې کنځلو، راځي ته په دې قصو. دلته موږ سره یو وخت کې درسونو کې یو ملګری و نږدې ورځو کې تللی دی، هغه راته د خپل یو انډیوال قصه کوله، وایي سپین ږیری دی. ما یې نه راځي چې ته بیان له، وایي هغه د ماسخوتن لمانځه نه بعد چې را نیټ ولګوي او دا وایي د افغانستان یو څو کسان دي او د پاکستان یو بل ته کنځلې کوي. وایي دې ته پروت وي، یو ورځ زه د درس نه بعد لاړم او یو پروګرام لا روان و، هغوی یو بل ته ستا مور، هغه ته ستا خور، هغه ته ستا ښځه، هغه ستا خاندان، او وایي ده دا موبایل داسې نیولی او چشمې ورته هم لګولي دی او پروت دی. د دې نه اخوا یعنې دا به د الله رحمت یې به ده. سپین ږیری زه صحیح شو دین له خو ته لا نړېدې په ځای خوب وکړه که نه، چې بدن خو دې لږ مضبوط شي، نو خوب هم لاړ، درس هم پاتې، په ګناهونو کې مخته، او د نیټ پیسې هم ولګېدې. څومره تاوانونه. بل یو خبره ته وکړم، څومره چې د ګناه خبرې اوري، دومره د سړي د زړه نه د ګناه د عظمت وځي. پوه شو په دې خبره؟ لکه اوس ته یو مجلس کې وایي زینا، نو سړي ته ډېره غټه خبره ښکاري، یاره زینا، استغفر الله، زینا، بعض خلک غوږ له لاسه وړي. خو چې په مخه ته مجلس کې ناست یو دقه خبرې دي، او زینا یې وکړه او زینا یې وکړه، دلته یو جنۍ ده، هلته یو هلک دی، او بیا هغه هلک راغی بیا جنۍ. ستا د زړه نه د دې ګناه چې کم هیبت و کمه یره وه، هغه څه شوه؟ هغه ختمه شوه. نو د دې قسمه مجالسو نه، پروګرامونو نه ځان لرې ساتي. موږ ګوره د دې نه اوچت یو. څنګه؟ لکه اوس که ما ته څوک وایي چې دلته یو ځای کې مجلس دی، پای کې سپکې سپورې ویلی کېږي، ته نه راځې، نو زه به ورله جواب ورکړم چې زه د دغه مجلس نه او د دې ناستې نه اوچت یم، د دا سپک کارونه نه کوم. نو که څوک ځان اوچت ګڼي د سپکو کارونو نه، نو هغه به دې مجالسو ته حاضري نه کوي. که هغه د نیټ په لاري او که هغه عام مجالس یې هغې ته حاضري، وایي وروره نه، زه دا قصو والا نه یم. ګورې زه الحمدلله د دې نه اوچت یمه. زما په مجلسونو بیټکونو کې د الله سره دشمني نه کېږي، ګپ لګو، کینو، خوراک به م یو ځای وکړو، چکر به م ولګو، لوبې به م وکړو د شریعت په حدودو کې،
خو دا هر سبق خالی الله او د الله د پیغمبر سره د دشمنۍ نه. اسی چې دغه تی موږ لر کو د الله سره دشمني او پیغمبر سره دشمني د دینه بغیر زموږ مجالس نشي جوړېدی. ولې نشي؟ دنیا روانه نه ده. لوبې هم کېدی شي، بیټک هم لګېدی شي، ګپ شپ هم لګېدی شي، غونډ هم کېدی شي، بلکل کېدی شي. نو دلته الله پیغمبر ته وایي چې کله ته وینې هغه خلک چې زما په آیتونو پورې ټوغې کوي، مسخرې کوي، هغوی سره به نه کښېنې. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تر دې چې شروع شي په خبره بله کې. بیا صحیح ده که بله خبره کې لګیایي هغه بیا یو بله مسله ده، خو چې څو پورې آیتونو د الله پورې مسخرې کوي بیا به ورسره نه کښېنې. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، او که چېرته هیر کو ستانه شیطان، یا هیر یې کړه دنه شیطان دنه څه هیره کړه چې دا ناسته ناروا ده، شیطان دنه دا خبره څه کړه هیره کړه. خو بیا راته رایاده شوه فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین، نو مکینه وروستو د یاداش نه د قوم ظالمانو سره. زه دغه ټیم کې الله معاف کړي او غلطي ده وشوه، کوتاهي ده وشوه، خو چې درته رایاد شو او د غفلت نه رابیدار شوې بیا مه کښېنه. لکه اوس ما د دې مجالسو نصیحت وکړو، نو کیدی شي د چا زړونو ته راغلي کمزوري خو ټول دي، د چا زړونو ته دا راغلي چېرې یو پیر خو مانه داسې شوي دي، یا موږ یو مجلس کې ناست وو هلته داسې ګناه شوې وه، نو بس دلته تا ته نصیحت وشو که نه. فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین، اوس د دې یاداش او نصیحت نه بعد بیا کښېننې. په هغه ټیم خو شیطان وښویولې، خو بیا کښېننې. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، او نشتی باغ کسانو چې ځان ساتي د حساب د دوی نه هیڅ شی. ځان ساتي د څه نه؟ د دوی د مجالسو نه. کم کسان چې د دې مشرکانو د مجالسو نه ځان ساتي، نو په هغوی باندې د دې مشرکانو د حساب کتاب نه څه نشتي، یعنی د دوی د لاس الله هغوی نه رانیسي. ولې نه رانیسي؟ ځان یې ساتلی دی. یعنی دوی چې دا ګناه کړې ده، دوی چې کوم کفر کړی دی خو خپلو کې یې کړی دی، که اتې ځان ساتلی، دا فایده شوه. وما علی الذین یتقون من حسابهم من شی. کښېنه ناستې نو ته ستا غاړه څه شوه؟ ازاده ده، ته د هغوی د ګناه نه بچ شوې، حساب به د هغوی سره الله کوي. ولكن ذکرى لعلهم يتقون، مگر نصیحت کول دی هغوی ته د دې دپاره چې هغوی بچ شي. بله مسله ده چې دا مطلب نه دی چې د هغوی مجلس پرېږده نو هغوی ته نصیحت پرېږده، نصیحت به ورته وخت په وخت کې که نه لازم ده په مجلس کې ګډون، لازم خو نه ده، موقع به ګورې، وخت به ګورې، نصیحت به نه پرېږدې. خو په مجلسونو کې چې کله د الله په ایتونو پورې ټوغې کوي بیا به ورسره نه کښېني. او دا نصیحت به ورته هم په داسې وخت کې کوي چې موقع ته برابر کړي. د الله په دین پورې مسخرې روانې دي او ټوغې روانې دي او ته په مجلس کې خبره نشي کولی او ته وایې زه ناست یم د نصیحت دپاره، نه، ته غږ نشي کولی، ستا په مخ کې الله پورې ټوغې کېږي د الله په ایتونو پورې. نو که طاقت دې د نصیحت و نو هغه به کې، خو موقع ته به ګوري، ځي ته به ګوري، دا به نه پرېږدي. د مجالسو د پرېښودو دا مطلب نه دی. لکه اوس یو ځای کې کسان دي د هغوی په مجلس کې د ګناه خبرې کېږي، کنځلې بدېرې د حرام نشې تماشې، ته به دغه مجالسو کې نه شریک کېږي، ورسره نصیحت به ورته کوي. بیا د نصیحت مرتبې دي چې شریعت موږ ته بیان کړي دي. یعنې څو مرتبې دي؟ درې. پلاس، که پلاس طاقت نه دي سي، که پلاس طاقت نه بیا جبه، که په جبې طاقت نه په زړه سره. ستا که طاقت رسي چې ته دې مجلس دا ګناه بند کې په زور، نو زور به استعمالوي. زور دې نه رسي په جبه به نصیحت کې، دې ته دې هم څوک نه پرېږدي، دا کار به په زړه کې بد وګڼي او د دوی نه به ځان جدا کړي.
او رسول صلی الله علیه وسلم سوی او د دین اخوا د شړشمو د دانی امر ایمان بیا نشتی، یعنی که چا دا کارم ونکو نو بیا د دین اخوا د شړشمو د دانی امر ایمان هم نشتی. په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله. روان درس کې به شروع کوو د 80 نمبر آیت نه، دا ترجمه به یو پیر ووایو. د یو ملګري وایي چې بعض ملګري مطالبه د ترجمې کې کمې چې یادوي او کم چې نه یادوي د هغوی خو څه پروا نه، هغوی که وایي بیا او که نه یې وایي، خو چې کمې یادوي نو هغو وایي چې یو پیر موږ دا ترجمه بیا واورو. قل هو القادر قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، توایا سوک دی چی نجات در کی تاسو تا د تیارو د وچی او د دریابنا، تدعونه تضرعا وخفیا، رابلی تاسو اغ پاجزی او پپٹی سرا، لئن انجانا من هذه، کچر اخلاص کرو اغا منگ لرد دی مصیبتنا، لنکونن من الشاکرین، نخام خاشو بد شکر کون کنا. قل اللہ ینجیکم منها، توایا اللہ بچ کی تاسو دغ مصیبتنا، ومن کل کرب او دہر غمنا، ثم انتم تشركون، بیاهم تاسو شرکوی. قل اوایا هو القادر، اغا قادر دے، على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، پدی چی راولیگی پتاسو دا عذاب دا بر طرف ستاسونا، او من تحت ارجلكم، یا دلان دی دخپوستاسونا، او یلبسکم شیعا، یا گڑوڑ کی تاسو مختلف ڈلی، ویذیق بعضکم بأس بعض، او سکی باستاسو تجنگ دنورو. انظر کیف نصرف الآیات، اگورا سنگ بیانو من آیتنا، لعلهم يفقهون، لدید پارچی پوہ شدوی. وکذب به قومک، او دروغ جن گنی دیل رقومستا، وهو الحق، او حال دا چی دا حق دے. قل لست عليكم بوكيل، توایا نیم زبتا سبان دی زموار. لكل نبأ مستقر، دا هر خبر دا پارا وخ مقرر دے. وسوف تعلمون، او زرد چتا سب پوشی. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، او کل چی توینی آغا کسان چی ننوزی پایتنو زمن کی، فأعرض عنهم، نمخوال وداغوینا، حتى يخوضوا في حديث غيري، تردی چی شروشی بخبر بلکی. وإما ينسينك الشيطان، او کچرت هیرک استان شیطان، فلا تقعد بعد الذكرى، نمکین ورست دیاداشنا، مع القوم الظالمين، سرد قوم ظالماننا، داغوی سرو بیانکینی. وما على الذين يتقون، او نشتباغ كسانو جزان ساتي، من حسابهم من شيء، ده حساب ده دوين سشيء، ولكن ذكرى لعلهم يتقون، مگر نسيحت کول دی دوی تددید پارا چی دوی بچی. اللہ رب العزت من ده هر قسم گناہ او ده گناہ ده مجالسنا وساتي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.